رست ملګرو ډیره مهرباني چې دوی راغلل او زما اوپینین واوري او ایشو سره ایشو د پټرول پمپونو والا ده رستم تحصیل کې نو هغوی دا خدشاتو اظهار کړی تاسو ته پته ده هغوی دا وی چې یاره زمونږ سیب راځي او جرمانې لګوي او ټنګول کوي نو په هغې باندې خو خیره کمنټونه ما وکته د عوامو له طرف نه هغې کې خو یو کمنټ هم داسې نه و چې ګنې هغه د هغوی په فیور کې و لکه جنرل پبلک دا ریسپانس څنګه و د هغوی په باره کې هغه ټول پازیټیو دا و لکه اولنی خو دا دی که نه چې NOC ده د DC صاحب د طرف نه یا فارم کې دی دا خو دوه بیسک ډاکومنټ دي فارم کې خو د هر چا څه نشته خو د DC صاحب د NOC خو چې کم ده دا خو ضروري ده که نه هر یو کس چې کم دی بس نوزل علي او پټرول ورته ورچې او خرڅوي نه څه کوډل فارمیلیټي شته سبا خدا نه خواسته په یو پمپ کې اور ولګي سبا چې کم دی بل صحیح شو وشي دویم مونږ ته دا شکایت بار راځي د ګاډو والا نه جنرل پبلک نه که نه چې یاره زمونږ ګاډو ته مونږ دا تیل ورچو نو د ګاډو د انجن چې کم دی شور کوي او غرار کوي او لکه مطلب کار پکې پیدا کېږي نو هغوی دا وایي چې یاره دوی سره ایراني تیل میلاویږي د نورو سره میکس کوي یا وټ ایور چې سم کوي که نه وای دوی کلیام خرڅوي بل دوه مین ابجیکشن چې دي یو د ګیج کمی ده هغه 2-3 پوینټه دار چا کمی یو 100 پمپونه پکې دي چې لکه هغه ښه دي باقي بس میکسیمم ګیجونه کم دي او د ګیجونو نه علاوه د دوی یو لوکل ریټ شروع کړی دی 3.4 روپو پورې لکه که په مارکیټ کې مثال 283-84 ریټ دی نو دوی هغه به 286-87 یو 2-3 پمپونه په ریموټ ایریاز کې دي دا سپینکۍ د غرونو خوا ته دي او دې خوا د نیر په غاړه هغوی خو پکې 288 دا 288 5 روپۍ 6 روپۍ یو لیټر نو زه بالکل لکه څوک تنګوم هم نه د چا بزنس هم نه خرابوم د مهنګایۍ احساس هم راته شته د غربت هم راته شته د ګرانۍ هم راته شته ټیک شو خو صرف دا خبره کومه چې لکه عوامو له ریلیف ورکوو نو بیا دوی الزامات لګوي عوام ستاسو په ترو باندې ویډیو چلېده که نه خدای دې ما د دوی جرمانو ته نه کښېنوي او دوی ته زه دا وایم د دې ویډیو په وساته ته ډایرکټ مې ورته ویلي میټینګ مې ورسره کړی دی پرون نه بله ورځ کلیر مې ورته ویلي دي چې 1 روپۍ جرمانه به نه وي خو خپل پرایس چې کم دی ریټ د مارکیټ لګوئ دا مه کوئ دوی وایي یاره د لوکل ریټ به مونږ لګوو د یونین ریټ نو یونین څه حکومت خو نه دی ټیک شو دوی 4 او 5 روپۍ زیات لګوي یو به ریټ چې کم دی د مارکیټ مطابق لګوي ګیجونه به ټیک لګوي چې ما د چا ګیج خراب ولیدو نو بیا خدا خو دوی لکه فریاد کوي چې 100,000 جرمانه او 10 کېدای شي زه په بیا 50,000 هم ولګوم 1 لاک هم ولګوم ټیک ده بل دا ورته کنوی کومه چې ځینې پمپونو پکې دا کار کړی دی چې پردي بورډونه یې لګولي دي لکه د PSO څونه دغه کمپني ده که نه پاکستان سټیټ آیل ډېرو پکې بورډونه لګولي پاکستان سټیټ آیل غټ بورډونه یې لګولي دي نه ورسره د PSO نه څه پرمیشن شته نه څه NOC شته نه څه اګریمنټ شته نه د DC صاحب د طرفه څه شته او بس دوی چې کم دی ځان نه لګولي دي PSO نو دغه بورډونه ټول لرې کړي که نه نو دغه به بیا اوچتوم او ښه ټایټ ایکشن به کوم ټیک شو دا صرف بخشالي بازار کې او د مین روستم کې چې کم انکروچمنټ دی د هغې خلاف مې کاروایي شروع کړې ده انشاءالله بل دا تخمونو والا او دا سرو والا د اګریکلچر والا چې څونه دي دوی هم زیاتې شروع کړی په دې سرو کې غیر قانوني منافع کوي او تخمونه چې کم دي ما بل ورځ یو کریک ډاون کړی دی په هغې کې مې 140 بوجې چې کم دي سرکاري تخم نیولی په یو دوکان کې هغه مې بیا جرمانه کو او د نورو ته وایم چې وروره اذان ټیک کوي بیا به ګیله نه کوئ صحیح ده د هر شي راته احساس دی ښه په دې معاشرتي اقدار هم پوهېږم د دې معاشرې سړی یم ظالم نه یم ټیک شو خو قانون چې کوم دی دا به امپلیمنټ کوو